تیږي کمیږي نه. او د منیر شاکر په دین عمل اوس شروع کړه هغه شاګردانو. یو پکې او سردار حسن خو ښکلې ګیره مونږ سره ناس پاس په مخ برابر ګیره. منیر شاکر ورته یو کلیپ کې وی چې د ګیرې اسلام کې هیڅ حیثیت نشته چې دا د تخامخا پرېږدي. بس هغه بالکل ګیرې خریلې ده. ته چې زوړ تصویر ته وګورې او د نوي ته وګورې حق حیران بشي چې دا امت په کومه خبره روان دی. منیر شاکر چې کومو خبرو ته دعوت ورکوي لا خپل عمل نه دی شروع کړی ځکه خپل لا په مخ ګیره شته خو شاګردانو یې عمل شروع کړو ګیرې لرې کړې. دا د امت د منبر او محراب هغه داعیان دي. ته دعوت دا حال دی چې په خلکو باندې بالکل ګیرې ختم کړي حیثیت د دین بالکل بدل کو. او دا د الله فضل چې سړی د دې ګمراهۍ نه روزي. کني ګیر وی انسان په دې ګمراهۍ کې چې ترسو د الله د پیغمبر د احادیثو خلاف کوي. وی ګیره مې ځکه لر کړه چې قرآن کې چرته دا نه دی ویلي چې ګیره پرېږدئ. بس وی په قرآن کې عمل کې ګیره به لر کې. دا د ګمراهۍ هغه پوڼې دي چې مرګ به د خلکو څنګه او جنازې به څنګه. ځکه قرآن کې بالکل نشته چې مړې به لامبې. قرآن کې دا ټکي هم نشته چې په ځمکې والا قبر کې به خاخې. دا ټولې خبرې قرآن کې نشته. د دې خلکو دفن به څنګه دي جنازه به څنګه په جنازه کې به تکبیرونه څنګه څه به پکې وي. دا ټولې خبرې قرآن کې نشته. ورسته دا خلک منکر کېږي. په ما خو د رب احسان شو چې الله د دې کفر نه او د دې زندقت نه روباسل. بالکل دا نظریات زمونږ چې بای حدیث په قرآن تلي دا د قرآن عام دی تخصیص ته په خبره واحد نه کیږي. تاسو گمراهو ته رسیدلی او الله تعالی بس زمونږ رهنمایي کول او د دې ګندونو نه راووتو.